په دې خپل غوږونو به مې اورېدلی وي دا وایي ډم سړی دی دی اوس وایي موږ ته بیان کوي زه به چې چتر لاره کې روان وم نو ته داسې کسان به را سره ملو چې چته روان یې زه هم څه لږ د دوکان نه سودا راولم دا ګیره دا څه حساب کتاب دی بس اګانې بجانې دې پرېږده زمونږ د لمنو نه داغونه نه سپینېږي تر څو پورې به ماته د چا زړونه نه سپینېږي په مینه پسې مرخو اسدګرو کې اوسېږو خبردار چې دی کې خپل یو طلب بل الله پاک دی چاڼ کړي وو لکه څنګه قرآن کې راځي چې الله فرمایي ما تاسو چاڼ کړي هو اجتباکم دا الله پاک چاڼ کړو دې دپاره منتخب کړو چې دی به علم حاصلوي دی به د علما په صف کې راځي دی به د انبیا علیه السلام په وارثانو کې راځي او د څومره مشقت سره څومره تکلیف سره پاکستان د یو ګټ نه ملمان راغلی پښتانه سچې د پنجاب خواګدران راغلی او پښتانه سچې د پنجاب خواګدران راغلی او وای دستر بندي د رحمت اوري سمباران دې دا تجګبر مولانا ولا بهر چا بندګران دې وای سپینا پګړې پسروي در بهزان دې تا جګبر مولانا ولا بهر چا بندګران دې تا جګبر مولانا ولا بهر چا بندګران دې ګرانو عزتمندو نواز منګل یم او نن دا زما لپاره ډېره زیاته خوشقسمتۍ خبره ده چېرته کې خو چې یو وخت خپرونه وي داسې چې هغې کې د جرایمو په اړه باندې مونږ خبرې کوو یا یو ملزم یا مجرم د هغه جرم د معاشرې ته مخې ته کوو چې هغه یو ډېر پاک نه وي هغه ناپاک وي ځکه هغې یو انسانیت قتل کړی وي نو دا زما لپاره ډېره خوشقسمتۍ خبره ده چې مولانا تاج اکبر صاحب دا یو نوموړی شخصیت دی غالب ګمان دی چې دا به د ثابت دنیا پیژني زه به د دې په شخصیت باندې څه خبرې وکړم خو د دې نه وړاندې دا جي ګلوکار و د ګلوکار اواز کې هم وقتي تسکین وي خلک اوري انسان ته د وخت هغه سکون چې کم دی هغې ته میلاو شي نن په سوات کې موجود یو نن د خوشحالۍ یو سما ده یو اختر دی د دې فراغت وشو نو دا زه وایم چې زموږ دپاره د پښتنو دپاره بلکې د دې ټول عالم دپاره ډېر د خوشحالۍ خبره ده ځکه د یو عالم مرګ هغه د ټول عالم مرګ نو ډېر زیات خوشحاله شوم جي خو ځان خوشقسمته ګڼم چې ډومبې ستاسو دغه د خپرونه ریکارډ کوم چې ستاسو علم وکړو هغې نه فارغه شوئ ډېره د خوشحالۍ خبره ده ډومبې خو چې کم دی مبارکي قبوله کوي ستاسو ډېره مننه الله دې تاسو له ډېرې خوشحالي درکړي نواز منګل صاحب زه ما سره خو الفاظ نشته خو دومره به ویم چې هار د احسانونو د راتلو مو را په غاړه کو او ما درله تحفه د مینې ډک سړګی ساتلی دی نو ما سره خو ستاسو د راتلو الفاظ نشته او واقعي په ما باندې الله جل جلاله دا یو ډېره لویه خوشحالي راوسته ډېره لویه خوشحالي ودونه خادې د عهدې خلکو ته میلاویږي که نه او پروموشن یې کېږي خو زار کما ټولې پروموشنې د دې لمحې نه چې نن زما د خاندان خلک او تاسو او زما خپلوان په دې اته کاله کې پیله ځل الله جل جلاله ماله راوستي دي نو زه وایم یا الله ستا د دې نعمت زه څومره شکر ادا کړم زه ډېر خوشحاله یم جي ستاسو فراغت د کوم ځای نه وشو دا هم دې کتونکو ته ووایئ زه الحمدلله سوات ته راغلم او سوات کې یو کال دوه کاله د سوات یو عظیم شخصیت دی حضرت مولانا فضل خالق صاحب چې د دعوت تبلیغ په محنت کې یو نوموړی شخصیت دی بحر الفضائل ورته وایي یو دو درجې مې هغې سره ویلي دي بیا دارالعلوم الفاروق اوډیګرام سوات دا داسې مدرسه ده او د دې داسې استادان دي او د دې داسې محتمم دی چې سره د کمزورې اخلاقو سره زما د ټولو مسایلو سره زما د ټولو پریشانو ما ته ویلي ما دا عزم کړی ما دا نیت وکړو چې انشاءالله دا پټکې به زه تا ته په سروم او دا سند زه تاله درکوم نو الله دې هغه له ډېر ښکلی ژوند ورکړي نن هغه ورځ الله پاک راوسته کنې زما سنبالول ډېر زیات ګران و
زما سمبالول ډېر زیات ګران و. د دارالعلوم الفاروق او ډیګرام سوات علماء کرام و. زه ځان سره 8 کاله وچلولم. د ګلوکارۍ نه بعد تاسو بیا علم شروع کړو. ګرانه به وه دغه دا سفر مو څنګه تیر شو؟ ګرانه خو مینو ته اسانه ده. الله دې وکړي چې زمونږ د الله جل جلاله په ذات باندې داسې مینه راشي چې د دنیا ټولې مینې ته نه قربان کړو. او الله دې وکړي چې زمونږ د آقا علیه صلات وسلام سره داسې مینه پیدا شي چې داسې نه وي چې په خوله کوي یوه او په زړه بله د هغه سره به مینه کې په څه زړه لوی دریاب د مینې نشي په واړه زړه شومه یاره بیا دا ستا غوندې په نه زړه. نو چې زمونږ مینه وي د نبي علیه السلام سره نو زمونږ د ژوند هرې یوه لمحه به د نبي علیه السلام په طرز باندې بیا راځي. بیا به مونږ د زمانې سپورو ستغو ته او اون چې نیشته به نه ګورو بلکې خپل منزل مقصود به مونږ ته مخې ته یي. که خلک وایي خلک به هر څه وایي جانانه مه د چا منه نه به یې منمه. نو ما سره مشکلات ډېر زیات راغلي وو او رکاوټونه راته ډېر زیات راغلي وو. داسې رکاوټونه راته راغلي وو چې زه د ریورس ګیر لګولو ته تیار شوی وم. خو الله جل جلاله رحم وکړو. د اکابرینو سره مې ډېره زیاته ناسته پاسته وه علماء کرامو سره او ما پسې د داسې ملنګانو دعاګانې وې. دا مولانا عبدالوحید صاحب دې سره بل یو ملګری دی یحیی جان امیر صاحب د دې حضراتو هغه مینه وه او هغه محبت او دعاګانې وې. زه دې حضراتو سره وصول شوی وم او د دې د دعاګانو الله جل جلاله نن زه 8 کاله سفر را باندې د علم دا وکړو. دا یو ډېره خوشحالۍ خبره ده، خوش قسمتۍ خبره ده چې یو وخت به و چې ودګېدې به په بالغ به دې سر کې غوستو نو یو سوچ به و چې یاره دا به څه کوو. دې نه بعد نور چې کوم زموږ صحیح ژوند دی هغه هم را روان دی. اوس چې کوم دی ماشاءالله تاسو مولانا شوئ عالم شوئ اوس چې وده کېږئ یعنې په بالغ سر ږدئ څه سوچې جي خفه کېږئ به هم هغه کم وخت چې تیر شو خوشحالېږئ به هم چېرې ژوند مې بدل شو. ګرانه یو بره دا ووایم ما 8 کاله د علماو سره صرف تیر کړل. 8 کاله مدرسې ته لاړم راغلم او لاړم او زه به دا ووایم چې دا زما د ټولو عوامو ته دا غږ او دا پیغام دې ورسي. ما باندې الله جل جلاله 8 کاله په مدرسه کې تیر کړل خو زه ځان ته چې عالم وایم زه چې ځان ته عالم وایم دا به وایم چې زه د علماو توهین کوم. علم د ډېرې مودې کار دی. علم د ډېرې مودې کار دی. چاته چې مور نارې وهي کور ته دې ځي. زه به چې مدرسې ته تلم نو دا واړه واړه بچي وو د دې فکر به راسره و دا وړې وړې بچیانې د دې فکر به سره و عمر سیوا و. خو ما وی زه فضایل مې اورېدلي دي چې یک نشست با اولیا بهتر است از 100 ساله عبادت بیریا. د علماو سره یو نشست دا د 100 کالو بیریا عبادت نه بهتر دی. په دغه فضایلو باندې مې زه به علماو سره ځمه کینم پاسم به سره که په دې دوران کې ماله مرګ راغو نو مرګ به مې د شهادت شي او که مرګ رانغو نو د 8 کاله خو به مې الله پاک علماو سره تیر کړي که نه. نو ما جي علم سفر 8 کاله تیر کو خو زه ځان ته عالم نشم ویلی. علم دا ډېره لویه مرتبه ده. علم یو ډېر اوچت مقام دی او علم چې کوم خلکو کړی دی نو هغه نن په دنیا کې نشته. هغه خلک چې چا علم کړی دی نن په دنیا کې نشته. دی وخت کې خو علم تشې جګړې دي. دی وخت کې علم تشې فتنې دي. او یو وایي زما د دوڼې دا شملې خوږې دي بل وایي زما د دوڼې شملې خوږې دي. اور اوبه راته یو ځای شو نه پوهېږم دا جومات او دغه کور د قدردان دی. یو طرف ته ډانګ دی او بل طرف ته پړانګ دی. خو زه اوس هم څه مېلمانه زما راغلي دي هغې سره به ستا ملاقات زه کوم. هغه وایي چې علماء حق چې علماء الله پاک رحم وکړو وایي نه چې وایي علماء حق وي که نه نو زه خو وایم چې ټول علماء حق دی او ټول وایي چې حق یو نو چې دا ټول په حق دي نو بې حقه څوک دي. خو چې علما دي ټول زموږ د سر ګلونه دي او ټول ښه دي. ټول ښه دي ټول ښه دي که نه دي ښه نه هغه خلک نه دي ښه چې د قرآن نو د حدیث نه لرې دي. ډېره مننه. په آخره کې که د نعت یو څوک کړی زموږ د خوږو اورېدونکو ته په آخره کې کېږي بس بیا به دا خپرونه دلته ختمه. دا کلیپ واخلو زه به هغه موبایل راولم. ټیک ده چې دا موبایل دې نه به نعت اورو. وایي د میر صاحب سره به یو څو خبرې کوو. وایي د میر صاحب خوش قسمتي ده د دې نن فراغت وشو څه به ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو لومبې ستاسو ډېره مننه چې تاسو دومره لرې نه رالي پېښور نه. زه به جي دا خبر وکړم چې دا کس چې کوم ما سره ولاړ دی مولانا تاج اکبر صاحب
دی خو لکه بار بار یو خبره کوي چې راځه د دې لایق نه کوم دا د پلان کې مهنت دی پلان کې مهنت دی خو اصل خبره دا چې دی کې خپل یو طلب و بل الله پاک دی چاڼ کړي لکه څنګه قرآن کې راځي چې الله فرمایي ما تاسو چاڼ کړي هو اجتباکم دا الله پاک چاڼ کړو دی د پاره منتخب کړو چې دی به علم حاصلې دی به د علما په صف کې راځي دی به د انبیاء علیه السلام په وارثانو کې راځي او د څومره مشقت سره څومره تکلیف سره څومره مجاهدو سره څومره د خلکو سپور استغوي اورېدو سره چې دا علم حاصل کړی دی که نه دا الله ته پته ده او چونکې زما خو ملګری دی زما دوست دی زما رور دی زه د دې نه خبر یم ځکه چې مینګوره کې زه ومه د دې نه مخکې زه دلته ومه چې دی راغل او دی ډېرې قربانیانې وکړي دی مزدوریانې وکړي دی چې کم دی سبزیانې خرڅې کړي او دی خپل د کلي چې کم دی کور خرڅ کو او هر څه چې کم دی خرڅ کړه څومره د موسیقۍ ساز و سامان او هغه خرڅ کړی نه دی هغې ته تیلې ورته کړی دی او دلته الحمدلله ملنګی ژوند اختیار کړی دی او دغه علم د ډېر په تکلیف او ډېر په مشقت باندې دا حاصل کړی دی باقي دی چې وي زه ځان تعلیم نه یم واقعي چې طالب علم درجه ډېره زیاته اوچتي خو چونکې دا د ده یو تقوا ده د ده پرهیزګاري ده چې دی ځان تعلیم نه وي یا دغه نه باقي دا نعمت ورته الله جل شانو ور نصیب کو او سبا د خیر سره 5 تاریخ دی سبا به ته پټکې په سریږي سبا به چې کم دی انشاءالله د بخاري شریف ختم او دا به دې نه فارغ شي او زمونږ ټولو ورته دعاګانې دي او مخکې هم دعاګانې کړي دي اوس خو به مونږ ته دعاګانې کوي ځکه چې اوس مونږ محتاج یو د دعاګانې د پښتو یو ډیر تکړه هدایتکار ستاسو هم نن موجود یې څه به ویل غواړئ شکر الحمدلله شکر الحمدلله چې خلکو به مونږ نه نفرتې کولې چې دوی سندرغاړي دي دوی سازیان دي دوی ډرامو والا دي خدا الله پاک لاک لاک شکر دی چې د دې سندرغاړو نه او د دې فن نه الله پاک مونږ له یو ګل راکو ما سره الفاظ نه جوړېږي زه نن دا نه خوشحاله یم چې څه وکړم خدایه ځان ورته په خپو کې حلال کم که څه وکړم خوش قسمتي مې دا ده چې محترم زما استاد جندي بس دا به ورته یم چې پروردګاره لفظونه نشته چې زه ستا شکریا ادا کړم الحمدلله الحمدلله یا رب العالمین ته زما استاد له نور هم ترقي ورکړي زه یو خبره کوم ډېره ضروري ده زمونږ دا څومره ارټسټان چې دي ګلوکاران دي یا دا خواجه سرا دي دا تاسو یقین وساتئ چې ما په ډیر ځای کې د برسو کې د بدر صاحب کې ما دا خبره کړې چې دا ګوره بې ضرره خلک دي څومره تاڼه تحصیل کچرې عدالتونه چې نن ډک دي که نه دا د دې ګلوکارانو نه اکټرانو نه نه ډک او نه د بدګانو نه ډک دي دا زمونږ د عام عوامو نه ډک دي نو دا بې ضرره خلک دي باقي دی یو فن کې لګیا دي چا ورسره خبرو کا دعا یې ورته وکړه الله پاک چې کم دی د هغې ژوندونه بدل کړل اوس دا مولانا صاحب چې کم دی خدا په یو فن کې وکړه نو یو ګلوکار و خو د یو مولانا صاحب خبره په قبرستان باندې اورېده زړه ته یې پرېوته او بله لاره نه تبلیغ لارې اختیار کا رالو سی روزه ولګوله 4 میاشتې ولګوله هغې نه پس د علم توفیق جمال افریدي صاحب چې کم دی د ده په تصور کې هم نو چېرې تبلیغ هم یو کار دی تبلیغ ته به هم ځم دا مونځ هم پابندۍ سره کول غواړي یو ملګري په محنت وکړو سی روزه ولګوله او الله جل شانو دا د ژوند بدل کو نن یې ګیره پرېښوه نن دی هغه فنکارانو هغه اکټرانو ته هغوی ته دعاګانې کوي چې دا زمونږ ورونه دي زمونږ ملګري دي څنګه چې دا خواږه د دین مه ولیدل الله دې وکړي چې دوی ته هم دا خواږه میلو شي زه آخري خبره کوم زمونږ مولانا تاج اکبر صاحب چې کم دی یو ښکلی ګلوکار او ښکلی سنګر و دی د هغه ملګرو نه هغه سنګرانو نفرت نه کوي په دې مدرسه کې د شپې او د ورځې هغوی لپاره جاړي هغوی له دعاګانې کوي چې یا الله زما فلانې ګلوکار زما فلانې آرټسټ یا الله ته دوی ته هدایت نصیب کړي او ډېر قیمتي خلک دي ژوند یې بدل کړي بلکې هغوی یې ځان سره په ګروپ کې اچولي دي د هغوی منځونه د هغوی کلمې د هغوی څومره د شریعت احکامات دي دا درس کولو دپاره د شپه ورځ یو کړې ده او د سو او د کوشش کوي شاه ولی الله میر صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه د دې د خپرونه به هم تاسو موږ سره تفصیلي تاسو ګورئ ستاسو هم ډېره زیاته مننه وحید امیر صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه بس یو څو خبرې کوم بیا به د مولانا صاحب نه نعت اورو او د خپرونه به دلته پای ته رسو دا د دین خواږه دي جي
دا الله تعالی هر چاته نه نصیب کوي چې چاته نصیب کړي نو د هغې لوی مثال مولانا تاج اکبر صاحب دی. یو چې کوم زه ضروري خبره کول غواړم چې کله 4 میاشتې ما ولګولې نو ډېر مشکل حالات را باندې راغلي وو. نن زما د خاندان خلک ما سره دلته کې دا دی موجود دي، زما کشر رور ما سره موجود دی، زما خورینه موجود دي، زما په خورینو کې عالم دین حقانی صاحب صفوان حقانی صاحب هم دی موجود دی. په تبلیغ کې الحمدلله کال سفر یې وسکو او اوس لګیا دی حفظ کوي ماشاءالله. او زما نور خورین هم دا راغلي، زما د فیملی زما د خاندان دا راغلي دي. ما ته په خپل کلي کې په پښتونګړۍ کې ډېر لوی مشکلات را پېښ شوي وو. ما به شته بیان به مې کولو نو په دې خپل غوږونو به مې اورېدی وي دا وایي ډم سړی دی اوس وایي موږ ته بیان کوي. زه به چې چته لاره کې روان وم نو ته داسې کسان به راسره ملو چې چته روان یې، زه هم څه لږ د دوکان نه سودا راولم، دا ګیره دا څه حساب کتاب دی، بس اګانې بجانې دې پرېښوې څه تا خو مړه زموږ ټول خاندان شرمولی و. نو دا اوس ته ګیره دې وساتله نو ته به اوس الله کې بس د الله ولی شوې. مې نه ما خو دا نه ویل چې د الله ولی شوم، دا خو سم کار دی. په تبلیغ کې به بس څه کوي هغه به وکړي، بیا به تبلیغ کې 4 میاشتې ولګي نو بیا به ځان ته ولی الله وایي. ما خو ځان ته داسې نه دي ویلې. نو ډېر مشکلات و. په مصلی باندې ولاړم لمونځ مې کولو او زه یې راوروسته کوم دا خو یې ډم سړی دی موږ له جمع راکوي. ډېر په تکلیف کې وم. نو ما واپس بیا سټوډیو مې بوک کړی ما واپس غانې دپاره ریکارډینګ دپاره یو 2 غزلې مې تیارې کړې وې او د هغې ګوان او د هغې یو داسې شخصیت دلته راغلی چې هغه به ستاسو سره زه زیارت کوم. د 4 میاشتو نه پس بیا ما سره څوک نه میلاوېدل زما دغه ملګرو. نو بیا دوی خپل مشکلات و. دا امیر صاحب هم بیمار دی، د شوګر ډېر سخت مریض دی، روزانه ځان ته انجکشن یې پخپله کوي. نو بیا داسې حالت راغی چې ما غانې مې 2 تیارې کړې. موسیقار نظیر ګل استاد سره مې خبر وکړه او مې دا کم خلک چې ما تنګوي او دا سپک بد رد راته وایي دا به دی له یو تحفه ورکړم واپس به خپل ګانې ته لاړ شم. نشي د ملنګو د خانانو سره کلي چېرته عزیز خان چېرته ملنګ عبدالرحمن بس د خلکو سره زه نه ایډجسټ کېږم. دا ښکلي خلک دي زه سره یو خراب سړی راغلم نو واپس تلم. د دې خیشکو نه یو جومات راودسې روزې او څه ملګرو ورته وایي دا سړی په خپله به راپسې نه راتلل نه به کېناستل سره نفرت به یې رانه کولو. وایي دا سړی نه اوس ګشت کې شاملېږي نه شب جمعه نه نور تبلیغ کې وخت لګوي. نو دا ملګري د خیشکو نه راغلي دی چې پوه شو نو زما یو وړوکي دوکان مې ځان له کولا کړی دا مال راغلل او ما سره ملاقات وکړو. ډېر زیات مینه خبره لړوله ما وله ټایم نه ورکولو خو به هر حال را پورې نښتي وو. خو په هغه لسیتو منټو کې دا ملګري خلکو له وایي دا چیني به زه وتلم وایي دا معراج ګل امیر صاحب به تا سره خبرې وکړي. ته وایي خبره وکړه نو سوداګانې تللې میلمنو خلک به راتله دوکان ته سودا ده ورکوله او بیا را پورې ونښته. ما ته وایي امیر صاحب وایي مونږ اوس چې لیله ځو او الله ګواه دی دروغجن باندې د الله لعنت وي. دروغ نه الله پاک رحم کړی توبه مو کړې ده. یو مې دا کلام ریکارډ کو مې دا بوله زه تحفه ورکوم دې ملګرو چې تاسو خفه وئ په ما باندې په دې ژوند نو راشي دا ولئ. زمونږ د لمنو نه داغونه نه سپینېږي تر څو پورې به ماته د چا زړونه نه سپینېږي. په مینه پسې مروخو حسدګرو کې اوسېږو په مینه پسې مروخو حسدګرو کې اوسېږو دې ښار کې د چا یو بل ته نیتونه نه سپینېږي تر څو پورې به مونږ ته د چا زړونه نه سپینېږي. الله ګواه دی د دې ریکارډینګ مې ترتیب برابرولو دغه ټایم کې ماته دا کلام میلاو شو. او بل مې دا ووی نه مې مسجد نه بت خانه کې پرېږدي نه مې مسجد نه بت خانه کې پرېږدي څوک مې والله که په یوه کې پرېږدي. د دې ریکارډینګ ترتیب مې برابر کړی الله جل جلاله دا د رحمت فرشتې راوستې. زه به غواړم چې دا امیر صاحب انعام امیر صاحب یو 2 منټو له دلته موږ له تشریف راوړي. انعام امیر صاحب یو منټ لږ راشي. دی راغلل وایي موږ سره چیلې له لاړ شه مونږ سره وایي چې لیله لاړ شه. مې زه نه ځم یاره بس دی زه نه ځم. خیر دی وایي ته لاړ شه. د دې خیشکو د خلکو ماله دومره بینه راکه چې دی په کلي کې غم راځي او که ښادي راځي. زما په کلي کې چې زما داسې خدا ناست دی که دروغ وایم نو دا ما ته به وایي چې دا دروغ وي. په کلي کې غم وشي ما خپل خاندان د غم نه خبروي. خوشحالي وي ما د خوشحالۍ نه خبروي. دی سره زه الله پاک وصول کړی وم
چلیله نو د دې په کلي کې چې څه قسمه نقل و حرکت د خوشحالۍ غمې راځي نو دلته دې ماله سره د فیملی سره د بچو راغلی دی د پلار را سره مینه کوي د مور را سره مینه کوي د بچی را سره مینه کوي دلته ماله راغلی دي دواړه بیبیانې دي دواړه یې راوستي را دلته کې اوس یو بیبي ماره وایي خپه چې زمونږ د دې ورور دستاربندي ده وي زه ولې پاتې شوم نو دې صاحب ځان سره زه چلیله بوتلم او د چلی نه چې راغلم د علماء په مشوره مې سوات ته کډه روډو مدرسه کې مې داخله واخیسته نو د دې کریډټ دې صاحب ته که ځي نو دوی خو ځان سره څلورو میاشتو له بوتلې وم خو چې بیا ماري ورس غیر لګولو واپس ګانې بجانې راتلم الله جل جلاله زما د پوره علم هغه ذریعه چې کوم دی نو دا حضرات جوړ کړ دا انعام صاحب دی دا آرمي نه ریټایر دی او بیا د چې الله جل جلاله څلورو میاشتو له قبول کړو نو مې انعام صاحب ته به څلور میاشتې لګي ښه نو الحمدلله داسې وخت کې بیا څلور میاشتې ولګولې چې د آرمي نوکري چوټي نه ورکړلې زه نوکري نه کوم نوکري پرې خو څلور میاشتې ولګولې نن ما هغې نه ولا الله پاک ښکلې نوکري ورکړې ده دا دې چې راغلې اوس متکه سترګو نه وخت کې تلې نو پاسولو چې زما دا خوشحالي د انعام امیر صاحب خوشحالي ده زما دا خوشحالي دا عبدالوحید مولانا صاحب خوشحالي ده د دې حضراتو په ما باندې احسانات دي رب ذوالجلال دې ورسره خو کي نو دا شخصیت ما د عوامو ته مخامخ کولو چې ما نه خلکو نفرت کولو خو همدې تبلیغ والا په ذریعه الله جل جلاله زه دوباره وصول کړم دا پیغام مې عوامو له ورکولی بس ستاسو بس د نعت د یو څو کړو په تمه بس دا خپرونه به بیا پای ته رسو ښه ستاسو تر بلا میلمانه ناستي تاسو به بیا هغه میلمنو سره هم کینئ ښه د خدای د لوګي نه مړ کې خدا خو جانم څه دی ویل دي بس یو داسې کړی مختلفي خیر دغه بو کو کلام به کله غونډې صدق وکنه من کې دي دور شر به کله کلام بو وځه یا ډیر ډیر درودونه وایي په قدردان ډیر ډیر درودونه وایي په قدردان الله راضي کوي هم خوشاله کوي جانان ډیر ډیر درودونه وایي په قدردان ډیر ډیر درودونه وایي په قدردان د قیامت په ورځ چې ویش دا ښکلو کې ما نیولی بجولی وی تا بغواړم په محشر کې د نفسي نصیب ناوي په هر چا باندې سختۍ وي تا بغواړم دا خپل ځان بزلتا زینی قربان کما یک دما لو سر په بولی وي تا بغواړم د لطیف الله پزړه کې بسم ته که سختۍ که خوشحالی وی تا بغواړم یا ډیر ډیر درودونه وایي په قدردان ډیر ډیر درودونه وایي په قدردان الله راضي کوي هم خوشحاله کوي جانان ډیر ډیر درودونه وایي په قدردان ډیر ډیر درودونه وایي په قدردان د قیامت رضا ځان له ښایسته کا درود شریفه د وظیفه کا درود شریفه د وظیفه کا پدې جوړیږي د هر قسمه مریضان ډیر ډیر درودونه وایي په قدردان ډیر ډیر درودونه وایي په قدردان الله راضي کوي هم خوشاله کوي جانان ډیر ډیر درودونه وایي په قدردان ډیر ډیر درودونه وایي په قدردان الله پخپل درود وایي سبحان الله وایي ملائکی هم حضور استائی ملائکی هم حضور استائی منتدا امر دے
ممتدا امر دے د پاک غنی سبحان ډیر ډیر درودونه وایي په قدردان ډیر ډیر درودونه وایي په قدردان یا الله راضي کوي هم خوشاله کوي جانان ډیر ډیر درودونه وایي په قدردان ډیر ډیر درودونه وایي په قدردان درود شریف کی برکات وی سبحان اللہ درود شریف کی برکات وی وائی پدی کی انوارات وی وائی پدی کی او انوارات وی وائی پدی کی انوارات وی خوب کی بووینے سبحان اللہ خوب کی باوین احمد نبی سلطان ډیر ډیر درودونه وایي په قدردان ډیر ډیر درودونه وایي په قدردان یا الله راضي کوي هم خوشاله کوي جانان ډیر ډیر درودونه وایي په قدردان ډیر ډیر درودونه وایي په قدردان ډیر ډیر درودونه وایي په قدردان ډیره مننه جی ستاسو د ټولو ډیره زیاته مننه عزتمندو بس ځان کې توان نه لرم چې دونه بعد یو څو خبرې وکړم خو صرف دومره چې دا دغه خبرو دپاره دغه خلکو دپاره یو نصیحت دی چې کله مونږ په معاشره کې زمونږ خلک ښه کار کوي نو مونږ هغه چې کم دی هغې ته حوصله نه ورکوو نو د دې دا خبرې دغه خلکو په مخ باندې هم یوه څپېړه ده کم خلک چې په معاشره کې مونږ ښه خلک نه ستایو نو دا وه ډېرې ښکلې خبرې وکړي او ډېره ګټوره خپرونه وه چې تاسو سره هم شریکه کړم مولانا صاحب پړم سارمان شته خبرې خو ډېرې زیاتې وکړي کم از کم چې څه نیمه ګنټه خپرونه ریکارډ شوه اخره کې هم که پړه داسې سارمان وي چې هغه زموږ دا کتونکي مو ګوري او الله دې وکړي چې هغه ورجېږي هغه ارمان بچوړي ارمانونه خو په دې دنیا کې د چا پوره کېږي نه د دنیا په زما چې کوم ارمان دی هغه د دنیا سره تعلق نه ساتي هغه مې داسې ارمان دی چې دا یوه وړه شانتې مدرسه مې جوړه کړې خو دا زما کور دی د پاسه مې مدرسه ده دلته کې ما مدرسې لپاره ځای اخیستی دی زما دا خاندان فیملي ولا ټول دی راغلي دي ناست دي او ما کلي کې کور او ما کلي کې چې څه لږه ډېره ځمکه وه هغه ټوله مې خرڅه کړه او هغه نه مې کشر ورور واخیستل دی راغلی ناست دی نو اوس مې د دغه ځای قرض را باندې پاتې دی او لس نیم لکه روپۍ په ما باندې دې قرض سره دې ځای پاتې دی دې ځای کې یو ښکلي دارالعلوم جوړول غواړم دارالعلوم جوړول غواړم چې دا یو ښه ډایرکټر هم دی او اداکار هم دی جمال افریدي صاحب او دا زموږ د دې فنکارانو ټولو پیر دی استاد مو دی زموږ استاد صاحب هم استاد دی نو دې ته پته ده زموږ فنکاران اداکاران ګلوکاران سپیشلیست دا یادومه چونکې زما کار دې سره تعلق دی غواړم چې د ړومبنۍ خو د خپلو څومره که دا کوانټ دي که د لر دي که د بر دي د خیبر پښتونخوا سره تعلق ساتي او ما ورته ویلي دي یو بچی به ماله راکوئ زه به ځان سره دې مدرسه کې داخلوم چې ښکلي قرآن ورته وښیم ښکلي حدیث ورته وښیم عالم دین جوړ شي چې کوم یې راوچتېږي نو طبله یې زده کوي باجې یې زده کوي رباب یې زده کوي یو بل زغلي چې ستاسو په کور کې د یو عالم یو د حافظ قرآن ولګي یو مې دغه په زړه باندې ارمان دی چې د چا وس نه رسي په خپلو بچو باندې د قرآن او د علم زده کولو زه مې راولم دلته به ځان سره داخلوم سبحان الله ډېر کتونکي تاسو ګوري دا چې کوم صاحب حیثیت خلک یي زه خو وایم چې دا دنیا رضي ده مال به مونږ ناس هم یو ورځ پاتې کېږي دا هر څه رضي دي نو که داسې خلک یي د چا چې کوم وس توفیق کېږي هغه تاسو دې سره په دغه مدرسه کې لازمي مرستیال شئ ستاسو کوم کونټیکټ نمبر یې هغه ووایئ په سکرین چلیږي خو که تاسو دا کونټیکټ نمبر ووایئ خپل زما جي دا 0345 93 13 933 دا خو ته زه هم ویم چې 0345 93 13 933